బల్వలగా ఉడుకి అల్హమ్దులిల్లాహ్ అల్హమ్దులిల్లాహి నహ్మదుహు వ నస్తঈనుహు వ నస్తగ్ఫిరుహు వ ను'మిను బిహి వ నతవక్కలు అలైహి ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وأشرفنا ومولانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم
वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वयज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। वक़ाल नूह अलैहिस्सलाम लिक़ौमिही फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मक़ामिन आख़र वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लयुग़ानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि 100 मर्रा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंदो हाज़िरीनो मशरानो कशरानो नारीनाओ ज़नानाओ औरिदुनक्यो मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हर ज़माने के आदम अलैहिस्सलाम नाबाद यो पैगम्बर अली गले वो खपल कौम ते दावत और कड़ो दीनी और बयान कड़ो
او په هر یو قام کې چې کوم نقصان و نو هغه پیغمبر به ورته د هغه نقصان تذکره کوله چې په تاسو کې دا نقصان دی، دا خبره دی، دا خبره دی، دا د ځان نه وباسئ، الله رب العالمین ته متوجه شئ. دا دعوتی به چلاول دا دی د پر د دعوت چلاول چې دا خلق د الله رب العالمین د عذابونو د مصیبتونو نه بچي او د الله رب العالمین په امتحاناتو کې او په گرفت کې را نشي. خو په هغو قومونو کې به بعضې داسې خلکو چې دا هغو پیغمبرانو خبره به ومنله، نو الله رب العالمین به هغو ته نجات ورکړه، مصیبتونو تکلیفونو عذابونو نه به بچ وساتلو. او نور به داسې خلکو چې هغو به نافرماني کوله، د زمانه نبی و رسول خبره بنمن لا خپل مرضی کاری وکول، خپل خواهشات و مطابقی به زندگی تراولا، نو هغو باندې به الله عذاب نازل کو و الله به نشت و نابود کو. باغو قومونو کې یو قوم نوح چې نوح علیہ السلام 9.5 کاله دعوت ورک تبلیغی ورته وک، خو نوح علیہ السلام خبره یې ونه منله. آخر دا چې په هغو باندې عذاب راغله، بارانونه شروع شو، ځمکې نه اوبه راوخوټې دی، یو لوی سمندر جوړ شو. نوح علیہ السلام تعالی فرمایلو کشتی جوړه کا کشتی کې سور شا. نوح علیہ السلام کشتی کې سور شا، الله رب العالمین بچ کا سره د خپلو ملګریو. زوی مخالف د نوح علیہ السلام کشتی کې نسوری د خزه مخالفه وا، الله رب العالمین عذاب کې د دې زوی او خزه گرفتار کو، هلاک شو، تباہ و برباد شو. و نوح علیہ السلام بشپا ورځ تبلیغ کول، دعوتی ورتا ورکول، اجتماعی دعوات، انفرادی دعوات، په څرګندې او په خفیه طریقې سره به دعوت چلاول، ډېر محنتی کول. خو الله ته توجه نه کوله دی قوم، نو الله رب العالمین نشت و نابود کړو، هلاکی کو، تباہی کو. د نوح علیہ السلام قوم کې یو شرک و، الله نه ما سوا د غیر الله بندگی وکوله، نیکو اولیاء کرامو عبادتی بکول، اغو پنوم بن نظر نیاز منخت بکولی. ذکر د نوح علیہ السلام پیدائش نامخ کے د نوح علیہ السلام پا قوم کی 15 اولیاء ترشیو، بزرگان ترشیو، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر. کله چې هغه وفات شو نو خلکو د هغو عبادت شروع کړ، د هغو پنوم بن نظرانه شروع کړي. نو نوح علیہ السلام الله راولیږل او د هغه د شرک رد شروع کړ چې ګوره دا د الله بندګانو دي ته عبادت ما کوئ، دی په نوم باندې نظرانه ما کوئ، الله بندگی وکړئ، الله ته عبادت وکړئ، الله ته متعزي وکړئ. حاجت روا مشکل کشا صرف یو الله دی. او که تاسو د الله خلاف ورزي کوئ، الله نه بخنه نه غواړئ، نو ګوره الله به در باندې عذاب نازل کی.
نو علیہ الصلوۃ والسلام بدا دعوت ورکول الله نه مغفرت غواړي، توبه وباسئ، شرک پرېږدوئ، ګناهونه پرېږدوئ. هغه د نوح علیہ السلام واقعا قرآن کې څو ځایونو کې الله ذکر کړی دی. مو تاسو ته یاداشت پره چې مو تاسو د خبره یاد وي چې ګوره داسې یو تاریخي واقعا مخکې تېره شوې دی چې نافرمان الله هلاک کړي دي، تباه کړي دي. نوح علیہ السلام دیو ته څه فرمایلو؟ هغه واقعا کیسه د نوح علیہ السلام تاریخ الله ذکر کوي چې نوح علیہ السلام په زرګونو کاله مخکې تیر شوی دی. قرآن کې تاریخ موجود دی. نو نوح علیہ السلام به یو دا دعوت چلول، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیره. او قوم تاسو صرف اللہ رب العالمین تا متضیو کئی، اللہ تا خپل حاجات پیش کئی، عبادتو کئی. اللہ رب العالمین او پیشنے یا حجت را مشکل کو شاو گنے، خپل حجتن اللہ تا پیش کئی. ما لکم من الہ غیرو، نشتا دے تاسو دا پرم سوا دا اللہ رب العالمین نا، بل حجت را مشکل کشا، بل دا حجتنو پورا کون کے، بل متصرف، بل فریاد رس، بل دا دعاگانو اور دن کے و قبل ان کے مسوا دا اللہ نا نشتا دے. اللہ طرف تا متوجہ شئی. او بلا خبر ہے ورتا کولا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام خپل قام تا دا دعوت ورک، استغفروا ربکم، بخنو غړی درب خپلنا، استغفار غړی توبه وبسې خپل رب ته. که تاسو ډېر مجرمین وئ، ډېر جرم کړی وئ، ټولې زمانې کافر یې، مشرک یې، خو الله ته رجوع کوي، الله نه معافي غواړئ. بیا ورته فرمایلو الله معافی کوونکی دی، الله توبه قبلونکی دی. انه کان غفارا، یقینا دا الله جل جلالہ دا رب دستاسو دا بخونکی دی، غفار دی. څومره ګناهونه کړي وي، شرک مکړي وي، کفر مکړي وي، نور جرمونم کړي وي، الله رب العالمین نه بخنه وغواړئ، الله رب العالمین به بخنه درته وکړي، ګناهونه به درته معاف کړي. کله چې توبه وباسې د ګناهونو نه، استغفار وغواړئ، الله رب العالمین ته رجوع وکړئ، نو ګوره داسې نتیجې بیا ورپسې راځي، دا د فایدې دي. کله چې الله رب العالمین نه د خپلو ګناهونو معافي غواړئ، نو الله رب العالمین به تاسو باندې مهرباني کوي. یرسل السماء علیکم مدرارا، راوبلیږي باران په تاسو باندې، په شوبو شوبو سره بارانونه به در باندې راووروي. دا چې بارانونه به وي چې نقصان به پکې نه وي، ټولې فایدې به پکې وي. بخنې سره به الله بارانونه را نازل کړي، ځکه چې باران د الله جل جلاله رحمت دی. نو کله چې الله معافي درته وکړي، الله نه معافي غواړئ، توبه وباسئ، نو الله جل جلاله
وعم نوالوه بدرمن باران نازل کی. باران یو رحمت تے گوراخا. اگر چی مو تاسو کلا کلا تانگ شوم مو کمزوری ام کوٹے ہو چکی دے دیوالو غرزی دے چکڑی دی کپڑے خراب شوے خو فیدے گورا ڈیرا دے خواہ ځکه چې الله هغه کار کوي چې کوم انسانانو فایدې ده پروي. نوح علیہ السلام ورته وفرمایلو الله نه بخښنه غواړئ او د بخښنې نتیجه څه دی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، په شوبو شوبو بارانونه به در باندې الله نازل کې ښه دا فایده به در ته راورسېږي. ځکه دیو لوی لوی زمیندارو لوی لوی باغونه یې وو ښه هغو ته د اوبو ضرورت و، هغو ونو بوټیو فصلونو باغونو ته د اوبو ضرورت و او خلکو تاسو باندې به بارانونه نازل شي، باغونه هم به شنه شي، فصلونه هم به برابر شي. دویمه فایده وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین بمددو کی تاسو سر دو چن بکی عملو ندستاسو بچی دستاسو. اللہ نا بخنا غوڑے بچی با اللہ در کی. اللہ رب العالمین بمالونا دو چن کی دولتونا بدار کی جیددونا فصلونا باغونا بزرغونشی. اگورا تو بے وستلو سر دافعی دی دی خاک کل چی سڑے گنانا توباو بسی استغفارو کی نتیجہ صدے بارنونا براوری گی خواہ او ہم درنگے مالونا ہم بدو چن شی مالی فیدا بدر تورسی گی. اللہ با بچی در کی بچیوں کے بدو چنوال راولی بچی بدر تدیر در کی. ذکا مال دولت بچی دا دا خوشحالی والا شہر ہے خواہ مال دولت دا دا خوشحالی دا زندگی والا شہر ہے دا جون تیراول والا شہر ہے او بچی دا یو لوی نعمت دا اللہ رب العالمین خو آغا مال دولت چیغا جائز طریقے سروی او آغا بچی چیغا نیک بچی وی خواہ دا دا اللہ لوی رحمت تے خواہ. ځکه چې مال دولت الله درکړی وي نو د الله دین باندې به ولګوي، غریب سره به مدد وکړي، یتیمانو مسکینانو سره به تعاون وکړي، ځان دپاره به فایده ولټوي. او بچی چې وي نو بچی به لوی سرمایه وي، تا دپاره دعاګانې به کوي، مرګ نه بعد به تا دپاره استغفار غواړي. نو ګوره بخښنې غوښتلو سره دا فایدې دي ښه الله به بچی درکړي، اللہ با ملون در کی، اللہ با برنون رووری. او بلد سے فیدہ دے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا. اللہ جل جلالہ بتاستا باغون در کی او بو سرب باغون رزرغنشی نهرونه بجری شي چنې بروزی کویانو کې به زیاتی شي. ګوره چې کوی کې اوبه کمی شي څومره سړی خفاوي. الله به کویان درته آباد کی، چنې به آبادی کی، ډیمونه نهرونه به آباد کی. دا د ګناهونو د معافي او د استغفار نتیجه دی ښه. نو ګوره استغفار ډېر غواړئ الله نه، ہر وقت اللہ رب العالمین تا رجوع کوئی. کا گناہ شوی کا نوی شوی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پدید تا نہ پیٹرول خرچہ کی گی، نہ ڈیزل خرچہ کی گی، نہ دا سینجی خرچہ کی گی، خو پخلے بنے وی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دا وظیفہ ځان سره کوا، دا ډیره لوی فائدې والا وظیفہ دی ښه. نوح علیہ السلام 9.5 کاله دعوت خپل قوم ته ورکړه او بیا څه ټیم تېرېده. هود علیہ السلام هم دا دعوت ورکړی و
ځکه قوم کې چې کوم مرضونه وو نو هغه به ورته هود علیه السلام بیانولو چې ګوره دا مرض دی دا بیماری ځان نه ختمه کوي. اوله بیماری څه وه؟ شرک وه، د غیر الله بندگی وه. نو نوح علیه السلام اول د شرک علاج ورته وخیل چې ګوره هم ته دعوت ورکم یا قوم اعبدوا الله، او قوم تاسو الله رب العالمین ته متضیو کې محتجیو کې الله رب العالمین او پیژنئ. الله تخپلا محتجیو متضی پیش کې د الله بندگیو کې عبادتو کې نظر نیاز د الله جل جلاله پنوم بنے امانے ما نخت د الله پنوم بنے کوي رکوع سجدہ عبادت الله تا کوي. ما لکم من الہ غیر، نیشتا دے تاسو دا پرما سوا دا اللہ نا بل الہ بل معبود بل حجت رو مشکل کشا بل کرساس بل خالق و مالک و رازق و متصرف. دا دعوتی ورطا ورکا تو بیا ورطا ویلو چه گورا دا دی شرکنا توباو بسیخا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، او قوم تاسو بخنو غړې د رب خپلنا ربنا د خپلو ګناونو مفي غړې استغفار وکئ. ثم توبوا الیه، بیا تاسو رجوع کې پزړه سره الله رب العالمین طرف تا. استغفار د توبې په منځ کې دا فرق ته چې استغفار په ظاهري زبان باندې وي استغفر الله ربي من كل ذنب، په زبان باندې الله نه معافي غوښتل دي استغفار لشي. ځکه ورسته ورپسې فرمایلو ثم توبوا الیه، بیا تاسو په زړه سره رجوع کې الله رب العالمین ته توبه ویل کېږي د زړه اراده او د زړه عزم ته چې دا ګناه به نه کوم دې ته توبه ویلی شي. کله چې ته په زړه کې مضبوطه اراده وکړې چې دا ګناه به نه کوم په ګناه باندې خیمان شوې. نو ګوره کله چې تاسو الله رب العالمین نه معافي وغواړئ الله رب العالمین طرف ته رجوع وکئ نو دی نتیجې بڅوي د دې فائدې بڅوي وا فائدې دادې. یرسل السماء علیکم مدرارا، را نازل بکی پتا سبحانه الله رب العالمین باران پشبو شبو سرام، باران بدر بنے پشبو شبو رو رہی. هود علیہ السلام هم دا دعوت ورک دا استغفار د توبې نتیجه څه دی؟ برنونه به الله راووروي. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، زیاد پکې تاسو لره طاقت، هغه طاقت بدنی إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طاقت مالی سرام. بدن طاقت پم اللہ رب العالمین در کی بیماری بدر زنا اللہ رب العالمین لری کی، مالی طاقت بدر کی، مالدار بشے طاقتور بشے، بدن کے بطاقت پیداوشی مال کے بطاقت پیداوشی، بدنی و مالی طاقت پر اللہ دار کے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مگر زیگے تاسو اے قوما جرم کو ان کی مجرمان مگر زیگے. جرم مکوئی، اللہ خلاف ورزی مکوئی، گناہونا مکوئی، شرک مکوئی، کفر مکوئی، ظلم زیادہ مکوئی، مجرمان ما جوڑے گئے. گورا دا د هود علیہ السلام دعوت و خپل قوم تا. نو استغفار کول دا گورا د گناہونو نه ډېر ضرور دی.
و دا یاد ستا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت بندے اللہ رب العالمین استثلی عذاب نراولی خواہ دا دو واجونا یوا واجہ داوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چه موجودون اللہ استثلی عذاب نراوست او بل چه کلا مسلمانان استغفار غوڑی توبیو بسی بیا اور بن استثلی عذاب نرازی دا چه عذاب چه بیخ بنیاد نے ختم کی خواہ دا دعا شیون دی چه دا موجود وی نو استثلی عذاب اللہ نراولی ہر قسم بیماری راشی کورونا ویرس راشی وبا مرض راشی بل دا کینسر مرض راشی خب بیخ بنیاد نبا اللہ دا نبی علیہ السلام امت نہ ختمی کلچ دے استغفار غوڑی توباو بسی اللہ تا ذکر اللہ رب العالمین فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ندے اللہ جل جلالہ چی عذاب وارکی دی مشرکین و کافرتا وانت فیہم او حال دا دے چی موجودوے پدیو کے کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ونو کافرو بنے اللہ استثلی عذاب نراوست بیخ بنیاد نے نہ ختمولو اگرچہ خا یہودو نصاراو مجوسو ہندوانو دہریانو ہر قسم کفار چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشدون کے آغوبن اللہ رب العالمین استثلی عذاب نراوست چه بیخ بنیاد نے ختم کری ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودو دویما وجہ ذکر کوئیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون ندے اللہ جل جلالہ چے عذاب ورکی دیو لرام دیو تسیزا ورکی کغا مشرک وی کغا کافر وی کغا مومن گناہگار وی مسلمان گناہگار وی ندے اللہ جل جلالہ وعمن والہ عذاب ورکو ان کے دیو لرا وهم یستغفرون حال دے چے دیو تو بیوستن کی وی استغفار کو ان کی وی سمرالوی مجرم وی مشرک وی کافر وی یہودی و نصرانی وی مجوسی وی مومن گناہگار وی مسلمان وی کلچ اللہ جل جلالہ تتوباو باسی استغفار غواڑی دخپلو گناہونو رجوع اللہ جل جلالہ تکوی نو پدیو بند استثلی عذاب اللہ نراولی چه بیخ بنیاد نے ختم کی خواہ نو گورا استغفار کلچ مو تاسو ویم انشاءاللہ مو تاسو بندے با اللہ عذاب نراولی خواہ استغفار دیر کوئی خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دے د گناہونو نام مخکې د پیغمبرین او پس د پیغمبرین بلکې ټول انبیاء علیهم السلام معصوم دي د ګناہونو نه پاک دي دا د مسلمانانو عقیده د اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت عقیده دا ده مسلمانانو عقیده دا ده الانبیاء معصومون عن الکبائر والصغائر قبل نبوت و بعدها انبیاء علیہ السلام گناہوننا پاکتی وڑو کیو گناہوننا غٹو گناہوننا مخی دا پیغمبرینا پاست پیغمبرینا انبیاء بالکل پاکتی ہاں گناہوننا صفا سترہ لی ہاں او بیا پدی ٹولو انبیاء علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر لوی مرتبه والا لوی درجه والا دے خواہ اللہ دیرہ غٹا مرتبہ و غٹا درجہ ورکڑی ہوا گناہونو نا پاک تے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا فرمائی واللہ اللہ بنے قسم خوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب
إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ بنے قسم خوری واللہ ما دا اللہ بنے قسم وی نبی علیہ السلام قسم خوری خواہ سکت سبنے قسم خوری انی لاستغفر اللہ یقیناً زبا خنا غوارم دا اللہ نا واتوب الیہ از اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تا توباو باسم رجوع کوم سوک وئی محمد الرسول اللہ وئی پا اللہ قسم خوری چه ز اللہ نا مغفرت غوارم ز اللہ تا توباو باسم فی اليوم پیوے وریزے کے اکثر من 70 مرتن زیاد اویاو ځلونه اویاو ځلونه زیاد ما د الله رب العالمین باندې قسم وي چې زه الله ته توبه وباسم او الله نه زه معافي غواړم ښه دا څوک وایي محمد رسول الله باوجود د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهګار نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګناه نه دی شوی باوجود د دې په الله باندې قسم خوري چې زه په ورځې کې الله ته او یا ځلې نه زیاته توبه وباسم او یا ځلې نه زیات مغفرت ته الله رب العالمین نه غواړم دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه همدارنګې مشکات نقل کړی دی او بل یو روایت ته امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی او وایي انه لا یغان علی قلبی کله چې ما زړه باندې لغونه بوج راشي زړه باندې خفګان راشي و انی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره الله باندې د ما قسم وي زه الله رب العالمین نه په ورځې کې سل ځلې معافي غواړم او سل ځلې الله رب العالمین ته توبه وباسم ما او تا ګناهګار یم ما او تا مجرم یم کله غیبت کړه کله بهتان تړله کله ګناهونه کړي کله یو جرم کړه کله بل جرم کړه ته پیمان وي مسلمانه مؤمنه ځان ته مسلمان مؤمن وي په ورځې کې تا څو ځلې استغفار کړی دی په ورځې کې تا څو ځلې توبه ویستلې دی د خپلو ګناهونو نه چې ما او تا ګناهګار یم ما او تا زبان په استغفار باندې نه جری کېږي او په توبې باندې د ما او تا زړه ته توبه نه راځي په خولې باندې استغفار نه راځي باوجود د ګناهونو نه او هغه معصوم شخصیت لوی مرتبه والا چې الله جل جلاله فرمایي ورفعنا لک ذکرک او محمد صلی الله علیه وسلم د تا ذکر د تا مرتبه ما ډېره اوچته کړې دی ښه الله فرمایي تا مرتبه ما اوچته کړې دی هغه لوی مرتبه والا لوی درجه والا معصوم انسان د تمامو انبیاء پیشوا د تمامو انبیاء سردار اولین و آخرین پیغمبر آپ ورځې کې سل ځلې مغفرت غواړي سل ځلې دعا د مغفرت کوي سل ځلې توبه وباسي ما ورته څومره توبه ورځې کې ویستلې دی ما ورته څومره استغفار یلی دی په کار دا دی چې پیغمبر سل ځلې استغفار کوي ما ورته زر ځلې کوم ما ورته زر ځلې توبه وباسو انشاءالله استغفار به ویم کنه هر یو ملګري ته په کار دی سبای بیگی سلسل ځل استغفار دا وظیفه کوي ها سبای بیگی همدارنګه عام حالاتو کې تسبیح راواخله ځان سره ذکر کوا غیبت پرېږدوا موبایل پرېږدوا د زمانه دجال د موبایل دې سره ډېر خلک ګمراه شو دا پرېږدوا لغونده الله ذکر وکا چې الله نه مغفرت وغواړه الله ته توبه وباسه لغونې ټیم الله رب العالمین ته ورکا لغونې ټیم د الله تعارف ته ورکا الله سره پیژندګلي وکا ما او تا روان یم د دنیا پاتې دی کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف د الله ذات په بقی وي کل شیء هالک الا وجهه صرف د الله ذات په بقی وي دا ټول به ختمیږي هغه حی قیوم ذات هو الذی لا یموت
الحیو هو الذی لا یموت، الله باندې مرګ نه رځي، ما او تا باندې مرګ رځي، ما او تا به الله ته پیشي کېږي، ما او تا سره به الله حساب کتاب کوي. هغې ورځې دپاره تیاري وکړه. دا حالات وګورئ، دنیا یې لپیټ کې راغستی دی، دا کوم مرض خور شوی دی، دا کوم مرض راغلی دی. څوک وایي چې دا ټوکې دي مړه چې ګپ شپ دی، څوک یوه پرپیګنډه کوي، څوک یوه خبره کوي. ګوره تمامه دنیا یې لپیټ کې راغستی دی. اوس ته توبې ورځ دی، توبه وباسه، نن الله ته رجوع کا، نن الله نه استغفار غواړه. ګوره داسې وخت کې چې مرګ راشي چې ما او تا توبه ویستلې وي، ما او تا استغفار کوم، ما او تا ذکر کوم، ما او تا الله د عبادت کې لګیاوم، ما او تا الله طرف ته رجوع کړي وي، نو انشاءالله زړونه به مطمئن وي. که داسې بیماری راشي، داسې حالات در باندې راشي چې ما او تا نه توبه ویستلی وي، نه م الله ته رجوع کړي وي، نه م الله سره رابطه کړي وي، نن د الله د دین کار کړی وي، نه م ذکر کړی وي، نن تلاوت کړی وي، نه عبادت کړی وي، نه روژې ساتلی وي، نو د ما عزتمندو مو به څه حال وي. دا ورځې شپې د روژې ونسو. زکریا علیه السلام الله ته سوال وکړه چې یا الله ما ته بچی راکې، د شپږو شلو کالو بوډا دی، ښځه یې شانډه دی. الله رب العالمین ورته وفرمیلو چې بچی به کېږي. زکریا علیه السلام وفرمیلو ای الله څرنګې څه شي علامات به وي؟ وایي علامات یې دا دی چې 3 ورځې خبرې خلکو سره نه کوې، 3 ورځې خبرې ما کوه، روژه ونیسه، 3 ورځې خبرې بند کې، تبلیغي به په اشارې کول، او 3 ورځې روژې وساتلې. الله رب العالمین ورته بچی ورکړه، بوډاتوب کې ورته ځای ورکړ. نو د ما او تا سوال به نه قبلېږي. 3 ورځې اعتکاف کې کېنه، خوبونه ما کوه، یو دانا چې روژې کې اعتکاف یې، روژې نه بغیر هم کېږي. حاجاتو دپاره اعتکاف وکړه، روژې ونیسه، راشه مسجد کې ذکر کوه، خوبونه پرېږدوه، یو ګروپ برابر کا، ذکر دپاره، عبادت دپاره، اعتکاف دپاره، روژې ونیسه او همدارنګې اعتکاف وکړه، ذکر کوه، تهجد کوه، ټول امت ته پر سوال وکړه یا الله د کوم مصیبت راغلی دی، د امتحان د مرض راغلی دی، الله رب العالمین د مرض نه تمام امت مسلمانان بچو سره اخلاصي کړي. نو ما او تا به الله ته څه شی پیش کوم؟ ما او تا به الله ته پیش کوم څه؟ دا ښایسته نعمتونه الله درکړي دي، سترګې درکړي دي، غوږونه درکړي دي، خپې لاسونه د بدن کې ښایسته پرزې لګولي دي، د دې څه شکریا مو ادا کړي دي؟ هیڅ شکریا نشته. وروره خوړل څښل دي، خوب کول دي او ګپ شپ لګول دي، نورې څه نشته. الله رب العالمین سره لږه رابطه پکار دی، الله رب العالمین سره لغوندې لین دین پکار دی. دا داسې وخت یې ګوره چې ډېر بریک غونې وخت یې ګوره، تمامه دنیا جام دی. دا خو ما او تا ته پته نه لګېږي چې بار وځې روډ باندې درته ګاډی نه میلاویږي. او همدارنګې حاجتونه خلکو ډېر حاجتونه دي، څوک په بیماران وي، څوک مسافران دي ایرپورټونو کې دي غریبان، چې کوم بار ګیر وي بار دی، چې دلته وي هغه دلته دي. د ما عزتمندو ډېر لوی کرایسس راغلی دی، ډېر لوی مشکلات راغلي دي دنیا باندې، یو تا باندې نه پاکستان باندې، تمامې دنیا باندې مشکلات دي. لپیټ کې راغستی دی، الله خپل قدرت ښیي. دا صرف الله خپل قدرت ښیي چې خلک غافل شوی دی الله رب العالمین نه. اوس یې راویښ کو چا خبره کوله چې د امریکې صدر اجلاس کول، نو اجلاس نه مخکې تلاوت قرآن وکړه، چې ته د امریکې صدر او چې ته تلاوت قرآن په اسمبلی کې ډېره لرې خبره دی. خو الله رب العالمین خپل قدرت ښیي. دا چې لوی لوی خلکو ته خپل قدرتونه ښیلو. نمرود د تمامې دنیا بادشاه، د تمامې دنیا حکمران و، مشرق نه تر مغربه پورې، شمال نه تر جنوبه پورې، بالکل ټوله بادشاهي د نمرود په اختیار کې وه. نن زمانه کې داسې بادشاه نشته دی تمامې دنیا حکمران وي. نمرود د تمامې دنیا حکمرانی کړې وه، تمامې دنیا بادشاه. بخت نصر د تمامې دنیا بادشاه. خو کله چې الله رب العالمین راونیولو، نی بادشاهي وه، نی طاقت نی زور و. بیا فرعون د خدای دعوا کړې وه، انا ربکم الاعلی هل علمتم من اله غیری. وی تاسو ما نه علاوه کې بل خدای ګورو؟
بل خدای پیژنو زه خدایم. خو کله چې دریاب کې ډوبول دي مریې ته اوبه راوختې که نه نو بیا پر یدونه الله ته کولو. دا تاریخ ګواه دی په دې باندې، دا نن خبره خو نه دی. چا ویلو چې د چین صدر مسلمانانو سره جماعت یا بل ځای کې ولاړو لمونځ یې کول. رښتیا وي که دروغ وي؟ د فیسبوکونه دروغ یې رښتیا یې څه بلاوانې دي پاتې نه لګېږي. اوس ما ته چا ټلیفون وکړه و یاره استاد جي تپوس درځنه کوم یوه خبره خورا شوې دی. به څه شي خبره دی؟ وایي کراچي کې یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه ماشوم خبرې شروع کړي دي، وایي چې زه خدای راستولی یم. او دی ویلو چې ماشومانو وړکیو ته سری چای ورکو چودو چای ورنکو. دا بله معامله ورکې راووته. ماشومانو بچیو ته سری چای ورکو شودې ورکې ما اچو. وایي دا څرنګه خبره دی؟ ټول خلک دا خبرې کوي. ما چې دا خبره داسې دا فتنې دي. دا د فتنو خوریدل شروع شو. ګوره آخري دور دی د قیامت علاماتي نشانات دی. دا یوه بله فتنه ورکې راووته. پوهېږې مسلې باندې چې زه الله رستولی چې ماشومانو ته سری چای ورکو خړې چای ما ورکو. دې دپاره الله پاک رستوي سړی، که دعوت تبلیغ دپاره رستوي، دین خورولو دپاره رستوي. دا ټولې کیسې کهاني دي. خدای ته وګورو دا فضول کارونه دي. دا فضولو خبرو باندې یقین ما ساتو. دا فتنې دي، قسمه قسمه فتنې خورېږي. پوهېږې مسلې باندې بله ورځ یو بل سړي یوه خبره وکړه. وایي دا یو ځای کې یو سړی پیدا شوی دی، چاوداري ځان باندې اچولی، مخ چاته نه ښیي. ښه دا خبره یاد ساتو. مو باندې لازمي دي چې مو درته یوه نیمه خبره کوو، منو یې نه منو، تاسو خپل کار دی. تاسو هڅې د عالمانو خبرې نه منو، خپله خبره منو. خو دا یو سړی پیدا شوی دی چې وار شي چاوداري ځان باندې اچولی دی. وایي چې کوم مرض د وي درته وایي چې تا پلنکی مرض دی. نو بیا ما ورته ویلو چې مرض خو درته ښیي خو علاج شته که نشته؟ د علاج درته ښیي. وایي علاج ما څوک سي خیستونه میستونه چپ کړي د پرچې مرچې دي واري کړي نو د علاج دی. پیسې څوره اخلي؟ پیسې څوره دی؟ د ډاکټر خو 500 روپۍ پیس دی، د دغو خلکو په زرګونو پیس دی. 15 زره 10 زره روپۍ پیسې دی. خدای ته وګورو دا کاهنان دي. یوه خبره رښتیا وکړي 100 دروغ یې ورسره. داسې سړي ته مه ورسو. دا د غیب خبرې چې کوي داسې سړي ته به نه ورسي. مو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرې یقین دی که عقیدام دی که نه چې هغه کومه خبره کړي هغه به رښتیا وي که مو ځان نه خبرې نه کوو. عالمان تا ته ځان نه خبرې نه کوي. هغه خبره کوي چې د تا قیامت جوړېږي، ته جنت ته تلو وله جوړېږي، هغه خبره درته کوي. جهنم نه د بچ کېدو خبره درته کوي. نو نبی علیه السلام خبرې باندې به یقین کوو که یو سړی دی چې هغه تا ته وایي یوه کیسه درته وکړي او بلکل رښتیا وي، د غیبو خبره وکړي رښتیا وي بلکل، په دې به یقین نه کوي. ګوره دا فتنه دی، دا کاهن دی. دې د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوره چې هغه څه خبره کړې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول. هغه څوک چې کاهن ته ورغله، کاهن ته راغی، کاهن هغه چاته ویلی شي چې هغه یوه خبره رښتیا کوي، 100 خبرې ورسره دروغ ملوي. سر باندې چودار اچولی ورته وایي چې پلن دا بیماري دی. د پلار یې نشي معلوموی، دا کاهن دی، ځان نه خبرې کوي. د حافظ غونډاری دی. حافظ غونډاری ونه پوهیو، ړوند حافظ و شاګردان یې و. نو حافظ صاحب خو نظیر نه لګېده، یو شاګرد یې بچې ته رني کوله، نو دې دا کوتاک یا کاڼی راخیستی او داسې توکلي ګزاري کړی دی، هغه شاګرد سره لګېدلی دی چې کوم رني کوله. نو دې ته ویلی کېږي متل مشهور شه حافظ غونډاری، پیجي غونډاری، یعنې ړوند سړي ګزار وکړه او صحیح ولګېده. توکلي ور ولګېده که نه، هغه خو نظیر نه لګېده که خبرې ونه پوه شو. نو دا د حافظ غونډاري دي، دی باندې یقین ما ساتو. خدای ته وګورو، د خپل مریضان ډاکټر ته وښیو. دا ډاکټرانو هڅې کورسونه کړي، سپیشلیسټ کورسونه، داسې چې هر یو مرض یې معلومولی، نو بیا د ډاکټرانو ته تلل څه ضرورت دی؟ بیا دوایي علاج پریشن څه ضرورت دی بیا؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورننګ درکړی مسلمانه من اتا کاهنا
فصدقه بما یقول، هغه څوک چې کاهن ته راغله، ترویتی ته راغله، د غیب خبرې کوي، وا نیمه خبرې رښتیا وي، سلی دروغ وي. فصدقه بما یقول، او دی انسان یقین وکړ باندې چې دا خبرې رښتیا وکا، عقیده جوړه شو ور باندې، فهو کافر بالله العظیم. دا چا ویلی دی؟ دا رسول الله ویلی دی. ما په خبره تصدیق ما کوه، یقین ما کوه، خو د رسول الله په خبره خو یقین وکړه کنه. او وایي چې دا سړی چې کوم سړی ورته راغلی وي او دی یقین ور باندې مضبوط که چې دا خبره رښتیا وکړه، بالکل دا خبره رښتیا وکړه، دا سړی کافر دی. الله رب العالمین باندې کافر شو، منکر شو، ښځه ور باندې طلاقه شوه. دا چې تونی چې ما داغه یقینونه او دا کیدې به زه ستم او بیا به خپلې ښځې سره ته شپې ورځې تیرې، والله العظیم ښځه در باندې طلاق کېږي. او که ښځې دا یقین وکړه، ښځه سړي نه جدا شوه، خپل خاوند نه جدا شوه، مرتده شوه. خو مسلمانانو خپل ایمان ما خرابوه، خپل یقین ما خرابوه، خپل عقیده ما خرابوه. الله رب العالمین پیدا وکړي، الله رب العالمین مرضونه راولي، الله رب العالمین جوړوي، هغه ذات باندې یقین برابر کا. د نوري کیسې پرېږدوه، د کاهنانو ترویتیانو د غیب یلو والا خلقو کیسې پرېږدوه، الله رب العالمین باندې یقین وکړه. ځکه په غیب کیسو باندې الله پوهیږي، مخلوق نه پوهیږي. دا د غیبو کیسې دي. ګوره ډاکټر چې تا ته وایي چې حاجي صاحب د تا کینسر مرض دی، نو هغه ټیسټ وکړي، ټیسټ نه پته ولګېږي. ټیسټ یو شی دی. وایي چې تا ملیریا دی، ستره تبه دی، شوګر دی، بلډ پریشر دی، نو هغه یو ټیسټ وکړي، ټیسټ نه پته لګېږي. دا سپین توداري چې په سر اچولی دی، څه شي ټیسټ کړی دی؟ چې تا لاس وګوري او څوداري هم په مخ اچولی دی، په سترګو دم نه ګوري، خالي لاس ته ګوري، او بیا وایي چې تا دا مرض دی. دا د غیب والا خبرې نه دي. غیب باندې پیغمبر نه پوهیږي، او دا یې چې زه مرضونه درته ښیم. ګوره دا ډېر ناجایزې خبرې دي. والله العظیم دا خبرې د ایمان خرابولو والا خبرې دي. دا د عقیدې خراب، د اسلام نه د ویستلو والا خبرې دي. د شیانو باندې یقین ما ساتو. ځکه چې الله رب العالمین فرمایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ویا پیغمبر دی خلقو تدا اعلان وکا چې په غیب باندې هغه مخلوق چې پاسمنونو کې اوسیږي، فرشتي دی، عیسی علیہ السلام دی، پزمکه کې اوسیږي، پیغمبران دی، پیریان دی، اولیاء دی، سشي باندې نه پوهیږي. الغیب په غیب باندې نه پوهیږي. مو په قرآن یقین دی، مو د الله په خبرو یقین دی، مو د رسول الله په خبرو یقین دی. دغو کیسو کہانیو باندې عقیده ما ساتو. دی د وجه نه خلک روان دی، دی عراف کاهن ته ورسي، دی د وجه نه مهرباني وکړو چې دا دعوت وچلو چې دا چې خلکو ته ما ورسو. یوه خبره رښتیا درته وکړي، تا کې هغه خبره موجود دی، بیا یقین ما کا ور باندې چې بیا د یقین وکړه، بیا کافر کېږي. الله دې مو تاسو ته معافي وکړي. استغفار غواړو. دا بیماری را ګډ شوی دی، کرونا وایرس وبا مرض. الله ته رجوع وکړو، توبه وباسو، ګناهونو نه رجوع وکړو، استغفار کوو. او زه یوه وظیفه درته ښیم، کله چې څملې اللهم باسمک اموت واحیا خی طرف ته څملې، نو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا درې ځلې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. دا درې ځلې. درېمه کلمه درې ځلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. څلور ځلې سورة الفاتحه الحمد لله رب العالمین ولا الضالین څلور ځلې. درې ځلې اخیری درې سورتونه درې ځلې قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا درې ځلې.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لازدلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لازدلے اور دریزل آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم پورے خی طرف تا سملا و دا وظیفاو کا انشاءاللہ تعالی مارگ نہ علاوہ کے بل ہی تماراز بتا تا تکلیف نہ رسئی کسو خوب کے ڈاری گی پریشان وی پاچی آغا دا پرم بہترین وظیفہ دے اللہ دمو تاستا یقین مضبوط نصیب کی چمو اللہ ذات بنی یقین برابر کم او احتیاطی تدابیر چی کم ڈاکٹران در تخی دا کوشش بکار دے آغا تدبیرون کو زکا ڈاکٹرانو تجربہ وی چی کم سخی در تا چی دادا کو نو آغا بنی عمل کول پکار دی و نور یقین دا اللہ پر ذات بنے کو خواہ اللہ پر ذات بنی یقین کو انشاءاللہ تعالی دا ټول مشکلات پا اللہ حل کئی اللہ رب العالمین دمو تاسو مشکلات حل کی اور پہ اخلاص دعاو کہ اللہ رب العالمین بیماران تا شفا اور کی کورونی اسپتلنو کی بیماران دی دا کوم مرض را گھٹ شوی دی اللہ رب العالمین په خپل فضل و کرم سره ختم کی خلق ډیر پریشان دی بیروزگاری شوا اللہ رب العالمین ٹینشن دی پریشانی دی اللہ دا خلق دی پریشانی نه خلاص کے اللہ رب العالمین جیلونو کے مسلمانان دی تیازات کے اللہ رب العالمین چابن قرضی غربتی اسبابی کمزوری تورتا خپل خزانون مددو کے قهرنا فتننا مسلمانان پامن امان کے وسطے اللہ رب العالمین اسلامی ملکوں حفاظتوں کے مددی ملک پاکستان حفاظتوں کے اسلامی فوجوں مجاہدین حفاظتوں کے اللہ کفار و ہدایتوں کے کا ہدایت نوی دیو شر و فساد نہ مسلمانان پامن امان کے وسطے اللہ رب العالمین څومره مردگان مسلمانان شویری اللہ رب العالمین تی جنت الفردوس نصیب کے اللہ دینی مدرسوں مرکزوں جمعتوں حفاظتوں کے اللہ سوک دینی مدرسے مرکزوں آبادی تھی قرن آباد کے حاضر جامع امان سلامت کے کمزے پورے دعواز رسیگی چاہ حجت ہوئی اللہ شریح حجتوں پورا کے اللہ رب العالمین مشکلات حل کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.